نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العزت خپل احکامات خپلو بندگانو ته د رسولو لپاره د انبیاءو سلسله شروع کړي. په دې سلسله کې اول پیغمبر حضرت آدم علیه السلام ده او آخری پیغمبر محمد علیه السلام آخری پیغمبر ده. دغه پیغمبرانو په ذریعہ سره الله رب العزت خپل احکامات انسانیت ته د رسولو لپاره دغه د انبیاءو سلسله شروع کړي. آخری پیغمبر نبی علیہ السلام دغه آخری پیغمبر د دین وروسته بل پیغمبر نه دراتلونکی. کله چې نبی علیہ السلام ته الله رب العزت دین اسلام ورک نو دغه د قیامت تر ورځې پورې چې څومره انسانیت راځي دغه د نبی علیہ السلام امت ته هغه که مسلمان او که غیر مسلم امت بیا په دوه قسمه سره ده. یو امت اجابت ده یو امت دعوت ده. امت اجابت ته مسلمان مؤمن هم ویل کیږي، یعنی چې چا د نبی علیہ السلام خبره منلې، د چا نبی علیہ السلام په نبوت سره منلې، د نبی علیہ السلام راوړی دین قبول کړی، هغه ته امت اجابت ویل کیږي. بل امت دعوت ته چې الله رب العزت پیغمبر خو دعوت د اسلام ورکړی ده خو لیکن په الله رب العزت باندې ایمان نه دراوړی، هغه ته کافر او مشرک ویل کیږي. کله چې یو انسان د الله رب العزت د پیغمبر په امت اجابت کې شامل سی او دی د نبی علیہ السلام په نبوت باندې ایمان راوړي او ځان مؤمن بولي، نو د دې لپاره لازم ده چې الله رب العزت په احکاماتو باندې عمل
او دای به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو باندې عمل. کله چې دغه انسان د الله رب العزت په احکاماتو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو باندې عمل وکړي، دغه انسان ته به الله رب العزت جنت ورکوي، دغه انسان ته به الله رب العزت د آخرت خوشحالیانی او د آخرت کامیابی دغه انسان ته نصیب کوي. لیکن کوم انسان چې په الله رب العزت په پیغمبر باندې ایمان نه راوړي، دغه به د همیشه لپاره جهنم ته الله رب العزت داخلوي. دغه د الله رب العزت وعده ده چې کافر انسان چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی نه وي، دین نه مني، کوم دین چې الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورکړی په هغه باندې ایمان نه لري، هغه انسان به الله رب العزت جهنم ته داخلوي. او هغه امتی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین خو مني خو لیکن په تعلیماتو باندې عمل نه کوي، د الله رب العزت قانون دغه د چې دغه انسان دی هم جهنم ته داخل، لیکن د دغه انسان لپاره په اخر وخت کې بیا الله رب العزت دغه انسان دی ایمان په وجه سره د جهنم نه راباسي. کوم انسان چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان او تعلیماتو باندې عمل کی، الله رب العزت دغه انسان سره وعده کړی ده چې الله رب العزت به ته جنت ورکوي. کوم انسان چې د الله رب العزت د پیغمبر په تعلیماتو باندې عمل نه کوي، الله رب العزت به هغه انسان ته د جهنم سزاګانې، د جهنم هغه عذاب چې کوم عذاب د یو نافرمانه انسان لپاره الله رب العزت تیار کړی د الله رب العزت په دغه عذاب په وجه سره دغه معصیت، دغه نافرمانی باوجود د دې نه چې د ایمان راوړی د الله رب العزت د پیغمبر خبره نه ده منلې، د الله رب العزت په احکاماتو باندې عمل نه ده کړی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات په زندگی کې نه دي عملي کړي، الله رب العزت په دې نافرمانی هغه ګندګي صفائی لپاره دغه انسان جهنم ته داخلي. کله چې د انسان صفائی په جهنم کې اوسي، بیا به الله رب العزت دغه مؤمن انسان چې د توحید کلمه یې ویله ده، د الله رب العزت په پیغمبر باندې ایمان راوړی ده، بیا به الله رب العزت دغه انسان د جهنم نه راباسي او جنت ته به داخلي. نو الله رب العزت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د تعلیمات او حکم کړی د څومره تعلیم د دین یې ورکړی ده، د توحید د کلمې نه وروسته الله رب العزت د لمانځه حکم ورته کړی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی بني الاسلام على 5، د ایمان بنیاد، د ایمان اساس او د ایمان اصل سیده 5 شیان. اول د الله رب العزت په الله رب العزت باندې ایمان او د الله رب العزت په پیغمبر باندې ایمان راوړل. ان تؤمنوا بالله، چې ته ایمان په الله رب العزت باندې راوړي او د الله رب العزت په پیغمبر باندې ایمان راوړي. و اقام الصلاه، او دوم رکن د ایمان سره اغل منز ادا کول. لمنز دغه په اسلام کې د ایمان نو وروسته دوم حکم د الله رب العزت له جانب چې انسان ته متوجي کیږي اغل منز. کله چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله د ایمان نو وروسته څه وکړم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې ابوبکر چې کوم کار کوم هغه کار. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب دغه و چې د الله رب العزت په دربار کې الله رب العزت ته سر به سجود سره الله رب العزت ته دغه د منځو ول عبادت ادا کړ. نو دوم حکم چې الله رب العزت د توحید او د رسالت نو وروسته الله رب العزت مسلمانانو ته کړی دغه د منځو. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې د قیامت په ورځ باندې د انسان سره چې حساب او کتاب شروع دنه به اول حساب د منځه اخیستل کیږي. کله چې د منځه حساب کتاب کې دغه انسان کامیاب وسه فقد افلح وانجح، دغه انسان کامیاب وسه او د نجات ملاو. کوم انسان چې د منځه په سوال او جواب کې د الله رب العزت دربار ته ولاړ د په سوال او جواب کې کامیاب وسه،
لمونځ په دنیا کې په صحیح طریقه سره ادا کړی ده فقد افلح وانجح، دی کامیاب سه دته نجات میلاو سو، بیا د دې کامیابی نه وروسته ناکامي نسته. وان فسد فقد خاب وخسر، که څوک په دې امتحان د لمانځه کې ناکام سه، په دنیا کې عبادت د الله رب العزت په صحیح طریقه سره نه ده ادا کړی، دغه لمونځ فریضې ته د فرض په نظر باندې نه دي کتلي، د دغه لمانځه چې دی غافل وویه، نبی علیہ السلام فرمایلی دی قد خاب و خسر، دغه انسان په تاوان کې او دغه انسان تباس. اول حساب سے دی قیامت په ورځ باندې کیږي، د انسان سره به د لمانځه حساب کیږي. دوه قسم حقوق دي، یو حقوق الله دي چې د الله رب العزت کوم حق په بنده باندې ده، یو د بنده په بنده باندې چې کوم حق دی هغه حقوق العباد ویل کیږي. په حقوق الله کې به اول حساب الله رب العزت د لمانځه، په حقوق العباد کې به اول پوښتنه دی بل انسان د قتل په باره کې کیږي. کوم انسان چې د لمانځه په حساب کې کامیاب سه، نبی علیہ السلام فرمایلی فقد افلح وانجح، دی کامیاب سه. او کوم انسان چې په دې حساب کې د قیامت په ورځ باندې د لمانځه په حساب کې ناکام سه، فقد خاب وخسر، دغه انسان نامراد او ناکام سه. نو لمونځ اهم عبادت ته په عباداتو کې اول عبادت د کلمې نه وروسته دغه لمونځ. دغه لمانځه لپاره نبی علیه الصلاة والسلام الله رب العزت معراج ته خېژولی و. څومره عبادات چې الله رب العزت په انسانانو لپاره د انسانانو د مصلحت لپاره الله رب العزت را نازل کړي، ټول په مځکه تر الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره رالیږي. ټول احکامات الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام په ذریعه سره نبی علیه السلام ته راوړي مځکه ته. لیکن دغه عبادت ته لمانځه ده چې الله رب العزت خپل پیغمبر خپل دربار ته وکړي، هلته الله رب العزت دغه فریضه د لمانځه ورکړې. نو څومره اهتمام سره چې الله رب العزت دغه عبادت خپل پیغمبر ته ورکړی، دغومره په اهتمام سره به د قیامت په ورځ د دغه لمانځه پوښتنه کیږي. کوم انسان چې په دنیا کې عبادت په صحیح طریقه سره په اهتمام سره ادا کړ، غفلت اختیار نه کاغه انسان کامیاب ده. او کوم انسان چې په دنیا کې د الله رب العزت د عبادت نه غافل سه، نبی علیہ السلام فرمایي دغه انسان په تاوان کې. ځکه الله رب العزت فرمایلی اتل ما اوحی الیک، اے پیغمبره دغه خلکو ته تلاوت کا، دغه خلکو ته بیان کا هغه شی چې کوم قرآن ما تا ته را نازل کړی د من الکتاب واقم الصلاة، او لمونځ قائم کړه. د لمانځه خیال وساته، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دغه لمونځ انسان بیا د بدو کارونه د ګناه د کارونه انسان منع کوي. لمونځ چې کله انسان په صحیح طریقه سره ادا کړي، د خشوع خضوع د آداب او لحاظ وساته، دغه لمونځ کې الله رب العزت دومره نورانیت پیدا کی، دومره طاقت پیدا کی، دومره مؤثر وګرځي چې د دغه لمانځه له وجې بیا د انسان کې تبدیلی راشي، بیا د ګناه طرف ته رجحان نه وي، ګناه طرف ته د شوق او تمنا د ګناه نه وي، ګناه هغه ماده الله رب العزت بیا دغه انسان نه ختم کړي. دغه لمونځ دومره مؤثر، لمونځ په انسان کې دومره اثر پیدا کړي. لکه یو انسان بیمار ده، بلډ پریشر بیمار ده، شوګر بیمار ده، نور مختلف امراضو باندې مبتلا ده، ډاکټر دته یو نسخه ورکړي، هغه نسخه استعمالولو لوجې په انسان کې تبدیلی را پیدا کیږي. جسمانی بیماری انسان ته پیدا شوې ده، د دغه دوايي د خوراک لوجې په انسان په جسم کې تبدیلی شروع شي، صحت طرف ته روان سي، هغه بیماری ختمېدو طرف ته ځي، یو ورځ راشي دا بیماری ختمه شي. دغه د الله رب العزت کومې روحاني بیماریانې چې په انسان کې سرایت کړی د انسان کې مبتلا ده، الله رب العزت د عبادت لوجې یا نور عباداتو لوجې هغه روحاني بیماریانې الله رب العزت ختموي او په انسان کې دغه عبادات سرایت کې اثر کې پیدا کوي. بیا انسان هغه بیماریانې چې هغه د
بدنگاهی والا بیماری دا، هغه د بدکاری والا بیماری دا، هغه د غیبت بیماری دا، هغه د چغلی بیماری دا، الله رب العزت هغه بیماری ته ختم. لیکن سے عبادت ځکه الله رب العزت په دې آیت کې خپل فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. المنصد انسان بیا به دغه د لمانځه د اثر په وجه سره، د لمانځه د طاقت د نورانیت په وجه سره د انسان کې دومره نورانیت پیدا شي، هغه ایمان به دومره مضبوط او قوي شي چې دغه انسان به بیا د الله رب العزت د معصیت نه ځان بچ کړي. معصیت نه به الله رب العزت چې کومه نافرمانی ده دغه انسان ته به هغه بیا خوند نه ورکوي، هغه به په انسان باندې بیا بده لګېږي، هغه به انسان ځان په حفاظت کې ساتي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي الصلاة عماد الدین، لمونځ دغه بنیاد ده، دغه لکړه ده، دا تم ده، دین یو تم ده. یو سړي خیمه درولي، هغه ته لرګی درولی، زموږ دغه د جومات یو پیلر درېدلی، نو دا بنیاد ده. که چیرې دغه شی مضبوط وي، دغه پیلر یا دغه چاردیواري د ده مضبوط وي، نو پاس لنټر به په ده باندې مضبوط. که چیرې هغه بنیادونه مضبوط نه وي، بنیاد کمزوری، نو هغه له پاسه چت چې کوم پې پروت هغه به کمزوری. خطره ده د دې خبرې چې یو ورځ به راووځي. نبی علیه السلام فرمایي لمونځ دغه بنیاد ده، دا اساس ده د دین. چا چې لمونځ قایم کړی د دین به قایم، او چا چې دین پرېښوی د دین کمزوری ده، او قریب ده چې دغه دین یې ضایع شي او د دنیا نه د دینه تېر شي. نو دین کې دوم حکم چې الله رب العزت انسانیت ته کړی ده، مسلمانانو ته کړی ده، هغه د لمانځه ده چې باید لمونځ ضایع نه کړي. ځکه د لمانځه د ضایع کولو الله رب العزت په قرآن مجید کې او نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې، نبی علیه الصلاۃ والسلام او الله رب العزت په خپل آیاتو کې ډیر عذابونه بیان کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث شریف کې فرمایلی قرة عینی فی الصلاة، دما د سترګو یخوالی په لمانځه کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راځي، یا رسول الله دنیا کې خو له تا سره موږ اوس دما د زړه دغه تمنا ده چې د قیامت نه وروسته په جنت کې زه د تا سره یو ځای سم، کوم جنت کې چې تا ته الله رب العزت ځای درکړي، هغه جنت کې زم له تا سره میلاو سم، د جنت ملګرتیا دې غواړم یا رسول الله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلي دما امداد کو زیادو سجدو سره وکړه، زیاتې سجدې کا، الله رب العزت په دربار کې عبادت کا، الله رب العزت ته دغه د لمانځه والا عبادت زیات ادا کوه، الله رب العزت په جنت کې د ما سره یو ځای. نو د عبادت د لمانځه دومره اهتمام الله رب العزت چې کله انسانیت ته ورکاو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه عبادت ورکاو، معراج ته بللی د دغه عبادت لپاره. څومره اهتمام چې الله رب العزت دغه عبادت ورکړی ده، دغومره اهتمام سره به د قیامت په ورځ باندې پوښتنه کیږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایلی الصلاة معراج المؤمنین، لمونځ دغه معراج د مؤمنانو دی، یعنی د الله رب العزت د ملاقات ذریعه ده. د لمانځه په وجه به الله رب العزت سره انسان ملاقات کوي. کوم انسان چې د الله رب العزت عبادت د الله رب العزت لپاره د لمونځ ادا کوي، د الله رب العزت ولدا سره ملاقات کوي. یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې الله رب العزت په دربار کې کوم انسان لمونځ زیات ادا کوي، نو د الله رب العزت ولدا سره ملاقات کوي. صحابه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله عبادت خو ډیر خلک ادا کوي، منظور خو ډیر خلک کوي، نو د قیامت په ورځ باندې یا د قیامت نه وروسته په آخرت کې په جنت کې چې د الله رب العزت ملاقات کو، یو انسان یو جنتی خو به د بل لپاره مشکل نه جوړوي. یو جلسګاه کې یو مجلس کې یو انسان راشي، نو کوم صف سے اول جوړ شوی دی هغه لپاره مشکل نه وي په دغه دیدار کې، په دغه ملاقات کې، لیکن اخیری سړي لپاره مشکل. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې نه دغسې وړ لکه نن چې د څوارلسم سپوږمۍ لپاره مسلمانان یا خلک ګوري، د دنیا خلک د څوارلسم سپوږمۍ ته ګوري، او د یو لپاره هم تکلیف نشته، یو لپاره هم معنی موجود نه ده چې بل انسان ورته ګوري او دغه دوم انسان ته معنی موجود شوی چې زه خو نشم ورته کتای، ما ته مخ ته ته ولاړې،
دغه رنګ به د قیامت نه وروسته د الله رب العزت ملاقات کې معنی موجود نه څه تکلیف به بل مسلمان ته نه دغه رنګ به الله رب العزت ملاقات کیږي لکه څرنګه چې یو سپنګۍ ته په دنیا کې انسانان بے شمار ګوري او د دې لپاره علت موجود نه د دې لپاره معنی موجود نه دغه رنګ په آخرت کې په جنت کې د الله رب العزت ملاقات کیږي او معنی به موجود نه او د ملاقات د الله رب العزت ذریعہ سے د المنز کوم انسان چې المنز په صحیح سره طریقه سره ادا کړ کوم انسان چې المنز ځای نه کوی د المنز خاص اهتمام کو دایو په جنت کې د الله رب العزت په ملاقات سره مشرف کیږي او کوم انسان چې المنز ځای کوی دایو له دې د الله رب العزت د ملاقات نه محروم دایو له الله رب العزت د عذاب سره مخامخ کیږي باید هر مسلمان د المنز خاص اهتمام وکړي د المنز نه غفلت اختیار نه کړي نن خو په سلو کې 95% مسلمانان د المنز نه غافل دي المنز اول خو مسلمانان ادا کوي نو لیکن کوم مسلمانان ادا کوي 1% په سلو کې کده چې مسلمانانو چې د صحیح طریقه سره ادا کوي 99% مسلمانان 95% مسلمانان خو المنز نه دا 3% خلک سلمنز کې دام په هغه طریقه سره نه ده چې کوم الله رب العزت تقبل دا د انسان عذر نه ده چې د خپل پلار او نیکه یا هغه مخکینی خلک د هغه الله رب العزت ته پیش کې چې ماته غوي غول منذ را کولای دا اوس الله رب العزت قبلای په دې کې هیڅ شک نشته الله رب العزت بغیر د عبادت نه انسان بخښلای خو لیکن الله رب العزت یو قانون یو طریقې کې ده الله رب العزت په هغه طریقه چې انسان روان سي نو انسان ته بیا کامیابی ملاوي کچيري هغه طریقه اختیار نکي هغه لار باندې روان نسي هغه استعداد بزن کې پیدا نکي کوم استعداد چې الله رب العزت په انسانيت کې خیدا نو دغه انسان به د قیامت په ورځ باندې لډور لوی تاوان سره مخامخ باید هر مسلمان کوشش وکړي چې خاص کر د منځ عبادت ته متوجي او د دغه غافل نه سي ځکه د قیامت په ورځ اول حساب د منځ نه شروع کیږي او کوم چې د منځ په حساب کې کامیاب وسه هغه به نورو پټکو باندې نورو حسابو باندې الله رب العزت د دومره طاقت ورکړي چې په نورو باندې کامیاب وسه او کوم انسان چې په اول سوال کې اول پټک اول چک پوسټ باندې ناکام وسه بیا په ټولو جیانو باندې دای ناکام ده او دای باندې قیامت په ورځ باندې لډیر لوی تاوان سره مخامخ کیږي باید هر مسلمان ځوان د کبوډا د المانزه ته متوجي اوس یوصل غالبا لس کال د صحابه او دور تیر شوی د هجرت نه وروسته صحابه اخیری صحابي سي مرسوي د بلس یوصل لسم کال د هجرت کې مرسوي ټول تاریخ ته خبره لیکلي چې په دغه یوصل لسو کالو کې یو کس د سینه د پیدا شوی چې په کس علم قضا کړ 130 سال د صحابه او د هجرت نه وروسته یو صحابي د سینه چې قصدن قضا شوی چانه د عذر په بنیاد باندې کا قضا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په خندق کې علم قضا شوی لیکن هغه کوم الله رب العزت مصلحت چې ورسته به انسانانو نه د عذر په وجه موږ قضا کیږي بیا د المانزه دي قضایي راګرځولو لپاره دغه طریقه د پیغمبر کومه اختیار کړي په یغ کې د الله رب العزت مصلحت د عذر په بنیاد باندې کا قضا سي الله رب العزت په دغه المانزه مؤاخذه نه کوي لیکن واجب الاعاده د هغه المنز هغه انسان به بغاړه کې د قیامت په ورځ باندې په پختنه ترکیزي کچېره د طاقت میلاوسو قدرت میلاوسو هغه المنز راونه ګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مروا صبيانكم اذا بلغوا 7 کله چې د تاسو بچیان وو کالو ته ورسېږي خپل بچیانو ته حکم دل مانځي وضربوهم بها اذا بلغوا 10 کله چې یو بچی لسو کالو ته ورسېږي او دغه عبادت دل مانځنه ادا کوي نبی علیہ السلام فرمایي پلار تبکار دي چې دغه بچی ورټ بچی وایي بچی ته سزا په دغه عبادت په قضا کولو باندې ورکړي دومره یو ورکای ماشوم سدای بلوغ ته نه رسیدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره سخت خبره کړي خپل پلار دی وای خپل هغه بادار دی وای خپل آقا دی وای هغه کس چې دغه بچی د تربیت لاندې ده هغه مربي دی خپل د بچی ته سزا ورکړي د مازه په قضا کولو سره چې د په زړه کې اهتمام د مازه پیدا شي چې زه یو خپلار یا خپل مسیر دغه عبادت په قضا کولو سره وهله او ما د محبت لدغه عبادت سره پیدا شي چې کله ځواني ته ورسېږي بیا به دغه عبادت نه قضا کوي
نو محترم ورونو هر مسلمان باید کوشش وکړي چې دغه د لمانځه وال عبادت چې دی غافله نشي او په صحیح طریقه سره ادا کړي. الله رب العزت دې په دې خبرو باندې اول ما ته بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا